الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى آخر الآية والنهض والاجتماع في الطعام ګوره درې خبرې دي مسأله دا چې ځان له چکینه روټه خوري هم جایز ده او چې په جمع سره کینه په یو دسترخوان لکه چې تاسو کینه دا هم جایز ده سورۃ نور کے اللہ کریم فرمائی استاقال لیس الاعمى حرج لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتن کہ اشتاتن خری هم تا اختیار دے او کہ جميعا خری هم تا اختیار دے لیکن جميعا خورلو کی برکت دے اکثر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعا خور لیدا ذکر دا آیت مبارک راوڑ لیس الاعمى حرج والاعلى علی الارج حرج د اعما او د حرج احکام نه ذکر بلکې دا جز د آیت ذکر کړ دے او پدې کې عادت د اکل طعام ذکر کا چلے علیکم جنان تاکلوا جمنو استاد الاخره والنهد او دا باب دې په بیان د جمع کولو د خوراکونو خپلو د پاره یو دسترخوان ناغبی نه کنا راوړل د توخی د خپل کور نه لکه عالم سعید خپل دو ډوړې د کور راوړي او کې ګډي په خپل پلیټ کې باغ واچي او دارنګ چې کوم د کنه نعیم الدین انعام الدین به د کور نه خپل سالم راوړي چې چرګي پخکړي چر خوارزان دي په 100 روپے د زمانہ کې ساخه ها پوجګر ګران خدای وای تل ارزان پچ غلبتي وتل دې کار شي پونه چې مولي شه باندې انو څه مطلب شوی دې چرګ راوړو نو عبد الجلیل کور کې ساګ پخ کړو نو سحر ګل چکم دې په کور کې کړي پخ کړي وا تا خیال ورته نو عبد الواحد کو نه غوړي راړ دا چې ټول جمع شي او په یو ځای کې خوري نو دې سره محبت نه ادمان دا شو ور اجتماع په طعام په یو دسترخوان جمع کېدل چلو مګه خیبر تلارو فلما كنا بالصحابه مقام الصحابه تو رسول دا من حدیث مخ کې ویل دا یعنی وی من خیبر علی الروحه ما خامتهم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا امر کو پیغمبر علیہ السلام به طعام په حاضرولو د طعام فما اوتی الا بسویق چارانر سوا د ستانونا فلکناه نو موږ دا خوشت کړل واکلنا من متنوخل ثم دا بمان فموغ وموغنا حضرت خلق یو بواجو خلق کنگال کړه منګه خلق کنگال کړه فصلى بين المغرب ولم يتوضا دا خبره زړی شوی چې محمد صلی الله علیه وسلم داس نه ماتيږي جی یعنی سمیتو هو اورید دا حدیث ما د یحیی ابن سعید نا عودن و بدءا یعنی اول اور اخر دواړه ان دا حدیث ما مکرر اورید دا غنا قربان باب الخبز المرقق دا باب دی په بیان د اچپاته هغه ډوډۍ د غنمو المرقق چې بالکل نری کړی شوی لکه دی لیکل دی الرغیف الواسع الرقیق هغه ډوډۍ خ غټه او خ نری پلنه لکه افغانیان چې پخې یو ځل موږ د دې ملمان شو له دمر ډوډۍ بلا مبارک او تاسي مزیدار نرمه چې ټول تر مورګنوالی تر ویخه پوری یکسان بالکل نرمه او زه کوټه ته تلم د کوټه کې دا جوړه و ما غیته ما د مال راکا یو ډوډۍ رااله په شاپر کې راکې زما خپل وطن ته وړم خو شو کنه خو بیا اغینه ایر شو یو بل مرګ غیر راو دوی غټه او کمال داد مولانا صاحبہ چې باغی ډوړای کې به هیڅ زیګ کچنی اسو دې دلی بومني دې ته خزي دا خزي باغی ډوړې
نمیازي نری امور کې دا غټي غټي سره ټوړې دي تاسو ګورئ چې اکثر د امور کې پاتې شي اډي غټي دوی له چل نه راځي ورغه دمره خسته ډوډۍ پخې چې سړی عقل حیران ورته پاتې شي او دغه ته الخبز المرقق هغه ډوډۍ د غنمو باریکه غټه مزیدار الیک صبر وکا ول اکل الخوان او خوراک په میز باندې ټیبل او روایت کې راځي دا ټیبل د تانبي وو نو لاندې خپل لپاس به تانبا اوس په ټولو کې تانبي سره ټیبل ملاويږي لرګي ملاويږي تانبي ملاويږي اوس دنیا ترقی وکړ یار د ګډون ټیبل شته دی پوښوي او په دې باندې حضرت خورل نه دی کړی دارنګي وا سفره فی سفره سفره خو پیژنې کنه هغه دسترخوان چې د سرمن نه جوړ دی نو اگر چې په ټیبل خوراک جایز دی حضرت نه دی خورلی او بعض علما ورته مکروه وي ځکه په دې کې هغه تواضع فعلی نه ښکار کیږي ځکه چې ټیبل اوچت څومره دغه څنګه غناستي نه خدا د اعلی طرفو د مطرفینو کار دی او چې دسترخوان سره خامخه داسې عاجزی ورته کوي داسې کته کیږي انو دا خدا باسا اوقات مګر چې تلار شو افغانیان حضرات زموږ دعوت وکي نغی دا تلې اخوي او دسترخوان لیکت دی نو ال تصریح خامخه بیا کته روټه خو بیا زړه رقم خو ځکه چې خېټه راشه چې خوري مخکدا وبه قال حدثنا محمد بن سلام حدثنا حمام عن قتادة قال كنا عند انس وعنده خباز له من انس ملمانو انس کړه د دې یو خباب مطبخي چروټای بوله پخولا فقال ما کر النبي صلی الله علیه وسلم خبزا مرققا نو خورل حضرت صلی الله علیه وسلم ډوډۍ چپاتی مرققا ډوډۍ چپاتی موږ ته چپاتی وي هغه ډوډۍ د سپینو اورو نړۍ کړه شوی ولا شاتم مسبوطه او نا ګډ ریت کړه شوی لکه پتیرا وغیرہ علاقو کی وی حتا لقی الله عز وجل تدې چې الله سره مخامخ شو یو منټ صبر کا مسموطه هغه شات وی عموما د باز علاقو کی ګډان ذبح کوي ګډان ذبح کی بیزی ذبح کی خصوصا چې کچوي ناغي اوبو ولا ګرمي کی ناغه په ګرم اوبو کې واچي نو داغینه لپاس سرمن نه وخت مکمل وریږي بیا صفایو کې پکې نه کلمی مولمی خوشان مشان کنده منده آسون لا بار کی اور بیا دغه سپور باندې کی دي هغه سرمن چې پخشي نو دنه داغه خډیره خستوي تیرا وال داسې کوي او په دنیا کې دوه علاقې ما کتلې دي یو بلوچستان او یو چې کوم دی نه باجوړ په دې ملمستیا په دې فن او په دې دسترخوان آبادولو باندې دا دو علاقې ډیر نایاب دي بادشاہ سے غریق رحمت کی الله پاک دے وفات دے ژوندې موږ دی ملاقات تلو بادشاہ سے ویلانو کده سر مولانو په خپل علاقه کې خانم بادشاہ مو پیرو او دې خبره ډیر زیات منل کېدا ان بس یو راغی عبدالوارث راغی دی چې موسرس کی خلی امیر سے راغی چې موسرس کی خلی اچو چې بلاړو دا ګډان لال کړي دا رات چرګان راته او د سرخان نه میوي په لپاره پرتی اې دې سړي ځاونه دا چې د چا ډوړې وتاو ستوي ار ناشنا ضیافتونو او بیا ګډ د هغه کار سفر کوم چې هغه وخت دا روسيانو سره جنگ وو ازادي پاکستان دې په ماسکري جوړ کړي امرګری را مات مولانا سے له ماشین ورکړ مولانا سے پیټه دې مزه وکړي هماره چراغ کنه زه خو بوزدلې ما ناګې نمخ کې ما ماشین په دوربین کې منو کتلې چې ما دا سلاس کې واسطه لازم پر پیدو چاته شرانه بیا ما یې نه کیه غیز مګې دې څه تر دا شي راکا مې دم نه کیه بیا پندوس کې ون راکړو چې دا چې د ګټ لا आवाज ګټ شلېګا نه ون دستی بم شو ما یې دا چې زما د لاس کې چته پټاو نشي امیل مستیا او بیا لکه مقصد دا
چې ګډان چې داخله په خیر ډیر ناشنا په خیر هغه سم ورث شي او ما دې په دې خیزه که هغه چربي ټوله په دې کارو باندې هغه اتا شنو خالص غوخه پاتې شي اخر شی نو حضرت داسې نو خوړل حضرت خوراکونه چې هغه ساده ساده خوراک ورغه وخت دمر تعیش چرته وکاکا جی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس قال علي هو الاسكار عن قتاده عن انس حدثني ابي عن يونس دا یونس کوم د ابن ابي الفرات دی دیوی قال علی سو کوئی علی سے وی کم دا علی ابن عبد الله غره خاص سند کی خطا نشه دغه علی ابن عبد الله وی هو الاسکاف چې دا یونس موچیو سره باندې یاد کې ځان په خپو کوي وی حدثني ابي عن يونس عن قتاده یونس د قتاده ذکر کوي امام بخاری وی چې دا یونس کم یو دی قال علي بن عبد الله هو الاسکاف دا یونس ابن ابي الفرات دی اسکاف بھی چومیار جی معلم النبي صلى الله عليه وسلم دی معلم تم نبی صلی الله علیه وسلم خبر د حال د پیغمبر اسلام نا کلالا سکر روجا چې پیغمبر اسلام والسلام خوراک کړی په سکر روجا باندې یعنی په میز باندې جی ولا خبز له مرقق قد انا ور ډوډۍ چې چپاتی پخ کړی شی و الله اکبر ولا کلا على خوان قد قيل القتاده او سکروجا غره پلیټ تم وی خطا شو سکروجا پلیټ اکنه صاحب پلیټونه چي دي او خوان دسترخوان قیل لقتاده جی نو ار کله چې ګوره په پلیټ کې نه خوړل او په دستر سوي ورته په ټیبل نه خوړل نو په سي خوړل ما کان یاکون فی علی الصفر فسوانی په دسترخوان باندې چرو وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني خبير انه سمع انس يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بسفيه ګوره مخکې مونږ ویل ده ښا چې اقام النبي صلی الله علیه وسلم یبني بسفيه یعنی حضرت آبادی کوله په صفیه سره یبنی خاطر ماندی جمع معنی کوي یبنی بی صفیه آبادواله په صفیه باندې جی امر بالانطاع هذا حکم په خورولو غړولو د دسترخوانونو فبسطت فالقى عليها التمر والاقط والسم کجوري او پنیر او غوړي په ورزول شو فی نتن دسترخوان ګورا حیث بین حلوات وي ګورا د باز علاقو تم ګلار شو زه خو ایرانیګم ما خو ته په داسې روایت نه ده کتلې وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې جن شواری او ورزول کنه داسې نو پس تاسو هر کله کله په یو بل په مخ باندې مو ورځي دغه بدید فالق علی التمر ده فالقا غمان د ورزول نه دی خل دی او دا ورزول موږ یو ځای ته تلو د حضرت تلو یو بدل بچیو دغه نکاح اور بس ما دې سنت ادا کړم نو چاري راغله نو چار په بستر کولای چار مخ ما دا کوم انسانیت دی او دا القالف دا خو فالقا علا وجه ما خدا نه چې په مخ ورلاوا چولې داسې کی خود په ځای سره کړه زر زر میوي وېشلې نو وای ټول ورته په دسترخوان باندې جی ابي قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي انور بن كسان قال كان اهل الشام يعلمون ابن الزبير يقولون يقتل ذات النطاقين فقال له اسماء ګور اول مسله زکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هجرت کو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پر سره انس روټای واسو بوي د روټای غفتو د پاره دوبو مغه بتکی تړول د پارسونا اسماء رضی الله عنها جون کمر بندو صادرو ایدملان پرانیست او په دوی سوی تقسیم کړه سی او شلو او یو یسکه چې کم دین هغه د ابو لوخه ورسره وتاړه ابل اسکی ډوړه کې خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یا ذات النطاقتین یعنی تاخین اے دو کمر بندو خاوندې
محبت په تور باندې وي یعنی یو کمربند نه دي 2 سيزونه جوړ کړ د بیا وروسته داخله کو شامیان زبیر رضی الله تعالی عنہ چې عبد الله بن زبیر عبد الله سے ناغي ته به تور تنزوي چې مړه مور د دوستا د دوه نتاقین خاوند وا ته خود ځن نتاقین زوی نو دیو مورته چې داخله ماته دا شولې وي په بچیا دا مدح دا ناپوی دي دا خود مدح خبره ده پیغمبر پاک زما تعریف کړو زکه چې شی ونه دغې د توخې تړول دی پاره ما قرباني کړ خپل د پټم زده کړو ارضی ته ګل است سادی ولکن در دشمنان خارست حقیقت کې هو ګلو لیکن د دشمن په سترګې ازغیو چلو وکه دغه قال كان الشام وشامیان یعیرون ابن زبیر یعیر باندې پیجن سپکاوي بیانو عیب لگاو تان لکاو ابن زبیر تا یقول وبا یبنا ذات النطاقین ای زیاده اغچا چې خاوند دو نطاق وا دو کمربند وا فقالوا اسماء مورته یا بنیا ای بچړیا خفقیګم انهم یعیرونک بالنطاقتین دیتا تا عیب لګئی په نسبت تا نطاقتینو حال تدری ما کان النطاقان خبرې چې داسو انما کان نطاقی بشک یو نطاق زما شقق زما یو نطاق یعنی کمربند زما شققت نصفین ماغه شریک په دوی سو باندې فاوکیتو قربت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سره می د حضرت مشکیزه او تړلا دې پر سامان سفر ورته آسان شي وجعلتو فی سفرتی آخرہ او می ګرځولا دا دیمه ټوکړه د نطاق په دسترخوان د پیغمبر علی السلام یو ور دسترخوان ک اول باندې ول مشکیزه او تړلا ما کو بدی سره د پیغمبر علی السلام زادرا آسان کړی دی فکان ال شام دو شامیان اذا يروه چې کله به ایبجی کولا بنتاقین په نطاقین سره سمانا چې کله عبد الله تبدوی نو به یبنا ذن نطاقین اے د دو کمربندو بچیا مندا یو کمربند خارغ زنانه ته استامور به دو تړ دا لکه یو عیب حالانکه مور وته چې بچیا دانا چې ما کمربند دو ځای تړ ما خپل کمربند د حضرت خدمت ته پات ټوکړه کړ دو ځای کړو یقول ویبا ابن زبیر ایحن بیشک نام پمانده ایحن بیشک والالہ او قسم دی بذات طرف باندې تلک شکاتن ظاهرتن انک عارها دا شکات اوچتول دا आवाज څخه تلک شکاتن دادی اوچتول دا आवाजونو استاسو ظاهرن انک عارها چې ختمي دن کې دې دغینا عیب جوړی دغی لکه تاسو خدا وای چې وای خدا یو داسي چې غدا چې دې سره عیب جوړی ختميږي ته خو عیب غني خو عیب نه دی پریاس تلک شکاتن دا اوچتول د आवाज دی ظاهرن انکارها چې ظاهر کې دن کې دې دتانا آرواز پکې پکوال دغی اردو کې معنی ده دا یو داسې تام دی چې عیب نه دی لکه ستا کتاب لیکي گل است سادی ولکن در چشم دشمنان خار است دیکھو گل خو پسترګو د دشمنانو کې څه دی خار دی خار بیه نه کنه عیب دی جی دا اصل کې د دې یو شعر دی ښا او شعر دا دی لیک صبرو کا وی تلکا شکاتن ظاہرن انکارها دایو شکایت تے وچتول دا آواز دی چدائل کی دن کے دے دغینار حازا عزو بیتن و صدری و صدرو حازا عزو بیتن دا دا بیت آخری صدا او سنہ ازادا وغیرها الواشونا انی احبها اور جو عیرها الواشونا انی احبها عیب لگئی چغل خوار چوز دې سره مینا کوم
تلک شکاتن ظاهرن انکارها دا یو आवाज یو چغه دا چې ظاهر کېدون کې دی دغه نه عیبونه دغه صاحب عاشق کشته کړه وای څنګه وغیرہ نه دی وایي ځکه دا کتاب راو وایره حلوا شونا عیب لګی عیب جوی خلق چې زه دې سره مینا کوم او تلک شکات درسوي لیکن تلک شکات ظاهر انکارها دا یو داسې आवाज دی چې عیب ته ختمي دن کې دی یعنی دا دې ځای دی پوښښ ظاهر کې تان دی حقیقت کې عیب نه دی جی وقال حدثنا ابو عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان ام حبيب بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم اهدت ابن عباس ماسی تحفه لګل نبی علیہ السلام ته سمنن و عقیتن و عذبن ها سمنن غوړی واقیتن پنیر و عذبن عذب پیژنې سمسرا پیژنې ها هغه له سطح پیږي ها دغه لګون لوي کنه ها وعذبن سمسرا ودا جيبه شي د خاوي د دې وسو وکاله او 300 کاله اتیا 100 کاله د عمر وي او غاخونه پورا ژوندۍ کې درې نه ورځي او زما خیال چې په صلیب ترزو کې داسې دا یو ځل مچازي کوي اوس کې تر ماته ملاوي شي بالکل چې کوم ده کنه او ملاو شو ها دا صفه 360 صفه د مشکات دې لکی زوب ستوي وای خصائص ان له ذکرینه وای دې د ګډې ګوتې دوی وای نو یعيش 700 سنتين او تقریبا 200 کال دی ژوند وی 200 کال ولا يشرب الماء او بنسکی بل یکتفی بالنسیم د سار په هوا بس دای کافی شي ويبول في كل 40 يوما قطره فصلیق ترزو کی یو ساس کې غوردی ولا يسقط له سن او غاخونه نه غوردیږي مرقات خان 360 صفه مشکات پوښګنا او قوت په دې زماده شي او دینه دویانم جوړي بیا هغه چلی کنه په خواجه به خلکو دي په دوی کار په پتھر پر مارو تو ټک ټک کرےګا اگر دا شي ها نو فدعا بهن ودا فراشن او وختل فاكلنا على مائدته دا حضرت په دسترخوان باندې پړل کېدل وترکهن النبي صلی الله علیه وسلم حضرت دا عذب چې کوم دی دغه خوراک پرې خو کل متقذر لهن پشان دا غچا چې عیب غنی دیستا پوښګنا لکه ګویا کې لکه چې بد غنی په پروت وو او حضرت تو تقتل نفرت به کاو دی حضرت نفرت راته ولو كنا حراما ما اكلنا على مائده النبي صلی الله علیه وسلم کدا عذب حرام وي ته حضرت د دسترخوان باندې خورل کېدا ولا امر باكلهن او نه به حضرت دای په خوراک باندې اجازه ور کړو لیکن ګوره دا مسأله ډیره وګړه ده په دې کې د محدثینو اشکالات شته دي دا چونکه تاسو ابو داود ثانی کې ویلي نه دي بعض روایتو کې راځي چې د پیغمبر علیه السلام خپل نه خپل دلته مرادي حضرت چاوي چې دا حرام دی نه حرام نه ده خو زما په علاقه کې خلک نفرین او مال په نفرت کې راځي زه نه خورم خالد صاحب رضی الله عنه سره یو خور او د دې څه حیثیت شرعي دی بعض علماء کرام فرمایي چې دا جایز ده لکه امام صاحب امام ابو حنیفه سے فرمایي چې دا مکروه ده بیا د مکروهیت دلیل سره دا حدیث ته مشکات کې دغه ذکر کومه صفه جوا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اکل الذب او دا په ابو داود کې دا حدیث ته ترمذی کوم شته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اکل د ذب نه حق منع فرمایلی دا او بعض روایتو کې راځي چې حضرت په خپل نه د خورلې لکه د حضرت په دسترخوان خورلې کېدله نو دغه جواب امام سے فرمایي چې نبی علیہ السلام نه خو نه ثابت شوا
او نه خو پس اباحت نوي نو کوم روایتو کې چوکلین دهن ولم ينها هغه اباحت زمانہ وا بیا پیغمبر اسلام چې دا مخره تاسو له الله پاک ما سره بوزي حج لا عمره لا دا بعض خلک چې بعض علاقون راضي څنګه تک توري او اغیدا سمسری خوري یقینا چې تاسو دغه شکلونو ته ګوره را پوزي دا سمسرو په شان دي پوره او مخونو ته ګوره بالکل دغه اثرات پکې احکاری خامخ امام سے فرمایي چې دا منع ده او بیا نه تنزیده کې تحریمی ده علماء اولا خبره ده چې دا نه تحریمی ده جی نو پتا ده چوڑو ته یې کوم خلا قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سليم بن نوان انه اخبره انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه وهي على روحه من خيبر فحدث اوس منګوي لکنه صحابه یو مقام دی وهي على روحه من خیبر او دا وخت د ماخامیو چې خیبر نه به حضرت راته ماخامی ټیمو جی فلاک منه نو حضرت داغینه خوشت کړل ولکنا ماو او موږ وسره خوشت کړل ثم دا بیمان فموضمضا مزمزه ثم صلى وصلينا ولم يتصلوا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى وله فيعلم ما هو ګورا ستانم سره یار مان بیا ارشو ها انوار الحق ٹھیک دوست بنائی اس ګورا انوار الحق دی حدیث دی باب کی آنے والے حدیث نے دو ترجمے اخکار کی یو دا چې حضرت علیہ السلام با اغی پر شیخ نخوڑا سو پر چراؤڑون کو بورتا داغی تسمیہ نو ویلے مانا جی دا دی چرګ وخه ده مثلا جی دا د ګړ یا د بيزي وخه ده یا دا ساګ دي د پالکو یا د ملخوز وغیرہ وغیرہ دیشوا لا یاکل حتا یسمى له نبه خوري یو شی چې سو پر باغی ورته مسما کړي نو فیعلم ما هو نبی او پیغمبر دغه حقیقت معلوم کو جگہ سدي لکه دغه اوس دغه سمسور خبره سمسار خبره ده شیخ خوراک راولې شو سالم پای کې سمسار کوخو نو چې کی خود شهادت ور تراغه کیناس د بیبیان خپل مې کې او هو وای حضرت سے تجدا سدي هغه چا ورته چې د سمسار حضرت پاس بزر نه چلو وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو امامه بن سهل بن حنيفه الانصاري ان ابن عباس اخبره ان خالد بن الوليد الذي يقال ګور خالد بن ولید هغه یقال سیف الله خالد بن ولید هغه چې چاته سیف الله وي اخبر ذی لخبر خبر چنو دخل ما رسول الله صلی الله علیه میمونه دلات نبی علیہ السلام سره میمونی صاحبی سخا وهي خالته او دا میمونه چوا د سیف الله خاله و ما سیوا وخالد ابن عباس ما وجد اندا ضبا محنوزا وی کته دی میمونی کرا سشه سمسورا رته کړه شوی مزیدار اجي قدمت بی اختها چراوړی وا دی میمونی لرا د دې خور حفیدتو بنت الحارث من نجد د دې میمونی بلرور خور و چرغینو حفیدو او راوړی و د نجد نه ځکه دا په خوشی علاقو کې ډیر فقدمت الزبا یا فقدمت الزبا لرسول الله صلی الله علیه وسلم دوی حضرت پارا سمسره مخ کړه وکانه قلما يقدم يده للطعام او نبی علیہ السلام ډیر کم چې لاس مخ کې کو خوراک تا حتا يحدث بي تر دې چې بیان کړی شو ورته حضرت په ډوډۍ علا خورا چې جی دا ساګ دي جی دا ملخوز دي جی دا پلان کې دي ويسمى له انم بوله واغسته شو فاو رسول الله صلی الله علیه وسلم يدو الى الضب حضرت چې لاس دې سمسار ته مخکې کا فقال امراه من النسوه الحضور او یو خزی دا خذو حاضرونا حضور به معنی حاضر زکه دا بعض غیر مقلدین وي چې حضور بچاته نه وي حضور علیہ السلام وي زکه چې بیا نبی اعظم حاضر دي سر ایا لکه حضرت مولانا بنوي زکه چې دا حضرت ته حضور نه دي ارماته یو سړی چې دا حضرت ته حضور نه دي
حضرت مولانا دی وکړه ما دا حضرت حضرت نه حضرت مولانا تکشین د الله پر رحمت سره تر تازه مولانا تا خیال ورته مناسب لانجی جوړی دي اخبرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی خبر کا پیغمبر اسلام ما قدمتن له هغه شی چې دوی حضرت ته مخکې کړو هو الذب یا رسول الله ویجی سمسرنا فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم يدوان الذب سمسر الله سوچت کا فقال خالد بن ولید احرام الذب یا رسول الله احرام الذب یا رسول الله الله پیغمبر دا حرام دي قال الله حرام نه دي ولكن لم يكن بارض قومي دا زما ته مکه باندې نشته په مکه کې نشته فاجدني اعافو ززان محسوس کوما چې بدی ګڼما اعافو بدی ګڼما زما په قوم کې نشته زما په علاقه کې نشته نو مال ذکر کرازي مګ یو ځل یو زه ته لاړو نو حالت کې ډیر زیات کارغان دا اٹک ته سلو اٹک په دې میرا کې دا د اورو مينو لري غنم دې په دې ورځي کې کارغان ډیر زیات صدا کاږي نو کاږي خواله دي کنه ارموسه محترمونو دل یو کنه لساته مړې کړې بیا لار کړ نو معلوم درې خورا کړې بس کو تراوړلې نو ما په خپل نه خو هیڅ نه خوړې موږ دغه څه واسو نو شیخ حلال دی لیکن چې یو ځکه یو شی نه خورل کیږي نو خلق له دغې نه سره دي کراهت راځي او دا حرامي چرګان چې بي ذات چرګان کنه نو اوس خدا تاسو په دې تاسو دې خوانه چې تیر شي دمره ډډوزي تیزي چې د غولونم د بدبوی راځي خو چې تاسو په سالن کې کیغه د جن بیا په پلیږي دي نه نو هغه وجه دا سره د دینه چې بدبو خوراک دی خو چې عام د خلک ټوله دنیا خوري مال خمزدار چرګ پخ کړو او تاسو چې دعوت کړو چرګ پوخه پوښ کنه انو خرجان می دا غسیدي نو حضرت او فرمایي چې احافظي بدګرما خالد فجترتو نو ما د حضرت مخکراک فاکلت ورسول الله صلی الله علیه وسلم ما وکړو حضرت او تکتل دا حدیث د دې خبرې دلیل شو چاله کسي شه دي زب سمسار چې کم دی دا بالکل ستره حلال دی او احناف امام سے وی چې دا ناروا دي مکروه تحریمی دي هغه دلیل دا دی چې دا ترمذی صفحه جلد اول صفحه جلد ثانی صفحه ون روانه اوله صفحه نو هو دا جی وکی دا ورتا ترمذی صفحه اول او ابو داود 176 روانه صفحه 2 جلد نمبر 2 176 باب ما جاء فی اکل الذب جاء ما فی اکل الذب ٹھیک ده کنه دوړ بابونه دي اول سویلان اکل الذب فقال لا اكله ولا احرمه ٹھیک شو کنه بیا پر روایت ده بل روایت کې راغی ورویان النبی صلی الله علیه وسلم حدیث فی کرایت اکل الذب حضرت نه مندا اکل الذب نشته ده سالتان اکل الذب قال او یاکل الذب احدن یا شمری سبا باب ده وقد اختلف علم فی اکل الذب فرخذ فی بعض اهل العلم من اصحاب النبی وکریا بعضهم الى اخره مسئلہ شو او 176 صفحہ ابی داؤد جلد ثانی 176 صفحہ باب ما جاء فی اکل الضب اول حدیث کو عقدی چکم تاوی او چې دا باب چکم ځکه خلاصي کې نبی ابو زمن حدیث راشي حدثنا محمد بن عوف الطائي آخر کے عن عبد الرحمن ابن شبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحم الضب شتے عن اکل لحم الضب شتے بالکل جباب خلاصی اوکے اکل الضب کت جدا باب خلاصی
شته کشف راکړه ای بچې د لوشا ونه شو کنه او صبر د الله درکا چې نه ذکرم ها مسله باندې پوښوي روایتونه شته نو جوازم شته او ممانعتونه شته او نه یو هیڅ نه او علت چې متعارض شنو فت ترجیح ولل حرمت یې نه چلو ګور علماء کرام دا درې څلور روایتونه دي مقصد دې ابواب دا دي چې ترغیب ورکي پیغمبر علی السلام ما ته وتا تا چې आवाज روټه مخره او خپل همسایا فقیر مسکین هغه له روټه نه صبرخه ورکا اګه ته یو دا طعام الواحد یکفی للاسنین یو کس دې تکدا سحرګل مولانا سیب دې او دې خو تاسو ټول پیر پرون تاسو باندې مونږ مچولې دي ونه مولانا سیب نو دا پیر سیب دې دیلا خزي دو روټه راوړلې چې ته دا اوخره دې په خپل پیرخانه کې ناشتو نو عبد الجلیل راغله او تملا دې ورته لکه کې نماز سره روټه اوخره نو یو روټه دې دی اوخري یو بدی اوخري نو گزاره به شفاقه به دوړو ختم شي یک پیل رسول معنا دا شو یا معنا دا چې لکه یو کس توام دی ځان سره بل مرګ راوړي الله پاکي برکت واچي بسم الله به وي نو چې دې مالک د توام بسم الله یو برکت شو چې دې بسم الله نو برکتین وشي کنه الله پاکي برکت واچي او دارنګ توام الواحد اسنین یک پیل الثلاث وي شوم تو بنا کوي ها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سهيل وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي سليمان بن الأعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كان في الثلاث وطعام الثلاث كان في الاربعه بس ګوره دلته وی طعام الاثنين چې کوم دی کنه نو کافی الثلاثه یعنی د یو د دوه کسانو مړخوا دا د دریو کسان له کافی کیږي معنی دا شو او طعام د دریو چې دی مړخوا څلور له کافی کیږي لکه درې کسان چې په کم مقدار باندې مړیږي نو دې ځان سره سلور مړول شي دو کسان چې په څومره مقدار مړیږي دې ځان سره درې مړول شي نو ترغیب مقصد دا چې ځان سره فیاضیو کا او کبا په خلقو خرامه کړه باب المؤمن ياكل في معن واحد المؤمن ياكل في معن واحد دا المؤمن چې کوم دی نو دې خوري په یو کلمه د دې یو کلمه دا نو دې په یو کلمه خوري او کافر چې کوم دی نو دا په دې په وو کلمو باندې خوري او دغه لپاره علما او حقیقتم ذکر کړی دي او درسو تاسو به کتاب نو ویما معنی دا چې المؤمن یاکل فی معن واحد مؤمن په یو کلمه خوري او کافر په وو کلمو باندې خوري ٹھیک شو رضوان معنی دا چې مسلمان صابر دی صبرناک دی نو دې یو کلمه خوري په یو کلمه یعنی حلال خوري مطلب دا شو او کافر بے ایمان بے دین دی نو دې په ګڼو کلمو خوري یعنی حلال او حرام دی حلال او حرام جمع کوي معنی دا یا مهن معنی دا چې کلمه یو دې لیک خورا خوري لکه بسم الله وي پکې برکت واچي او کافر بسم الله نو شیطان او سرناس نو دمر خو لکه د کلمو والا او بیا د کلمه محدثین ذکر کړي خروج ذاتوي مزه به قال حدثنا محمد بن شرف قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا شعبة عن واحد جيش محمد نافع كان ابن عمر لا ياكل حتى يؤتى بمسكين ياكل مع فقد رجل فاكل معه فاكل كثيرا ګورا ابن عمر سے چې لا یاکلو ته به ډوړې نه خورا حتا یؤتى بمسکین تر دې چې غریب براويسته شو یا رواز ډوړې به نه خورا انتظار وکړو چې څو غریب راشي ما سره مرګري شي خوري الله فادخلت رجلا ياكل ما يسر دنک چې ابن عمر سے سره روټه وخوري فاکل کثیر نو دا دې سړی سم پیټو خان نو ډېر روټه وخورا فقال يا نافع لا تدخل علي هذا بیا ګره دې دنه نه ولې ما څنګه ولی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد النبي الاسلام يقول وي المؤمن ياكل في معن واحد مسلمان خوري په یو کلمه اول کافر یاکل فی سبات اماء او کافر خری په کلمو باندې معنی یو خدا شو چلکا مسلمان خپ صبر باندې خری او کافر وکلمی دي او کلمون مناسبه استاد عاشی ذکر کړی
یو کلمه د حرص ده، بل د شر تیزی ده، بل طول العمل ده، او سلورم تمه ده، پیزم سو یعنی سو طبع ناکار طبیعت ده، او شپږم حسد ده، اوم سمن ده. کافر خوري پراده د سمن چې ځان غټي، کافر خوري په حسد چې سوګرا نشي، کافر خوري په سو طبع طبیعت خرابي یعنی بخیل ده، وتما حرص لالچ ده، طول العمل د عمر وګدواله ده، او دارنګ شر تیزی ده، او دارنګ حرص ده. یا معنا مومن خوري په یو حلال او حرام، او کافر حلال او حرام دواړه خوري. دشمنانه صاحبہ او یا مسلمان خوري په فکر د آخرت، او کافر خوري بلا فکر نو کلمه ګڼي دي. جی باب المؤمن يأكل بمعام واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. علماء لکی استاسو د عشی او جمله لیکل دا من کا صورت تفکره قل طعمه ومن قل تفکره نو کثر طعمه. چې چا فکر آخرت زیات وي نو خوراکي کم وي، او چې چا د آخرت فکر ني بیا دې مړیږي نه، بیا خوري سم د قارت نه باسي. جی أبي قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معام واحد وإن الكافر والمنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في 7 أمعاء. دوی په کلمو باندې خوري، او رسول الله ته چې واقع د دوی کلمې ودی، د کافر وو کلمې خوري، آخري کلمه هغه د چې دوبرو ته نږدې ده. حضرت یوسف بیا د عاشق نویم تفسیر میراور تا تخیمه کتاب ځه. وقال ابن بكير حدثنا غالب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قال كان ابو نهيك رجل اقولا فقال له ابو نهيك رجلا اقولا د یو سړیو انتهایی پیټوخان ډیر خورونکې. فقالوا ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حضرت فرما ان الكافر ياكل 7 أمعاء، کافر خوري په کلمو. قاضی فانا اؤمن بالله ورسوله صلی الله علیه وسلم، ایمان رانه په الله او رسول باندې ما نس شو دا خبره بدی ز یقین کوم چې واقعي مسلمان له خوري او کافر ډیر خوري. جی قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن ابي هريره انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معام واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. أبي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا. و یو سړی چای به ډیره ډوډۍ خوړله چې مسلمان شو نو بیا خوراک کم شو. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، دا خبره چې پیغمبر اسلام ته جمع شو بیان شو. نبی رسول الله المؤمن يأكل في معام واحد، مسلمان په یو کلمه خوري، او کافر یاکل فی 7 أمعاء او کلمه. هغه تاسو په دې عاشق لیکل دي وو کلمې دي، او په دې وو کلمو کې 3 کلمې چې کوم دي نو هغه نری دي، هغه باریکی دي، او 3 کلمې چې دي نو هغه غټي دي. تاسو دې عاشق صاحبي ذکر کړی دي ښا ان شاء الله. حضرت تاسو دینه ذکر کوم چې تاسو ته پته ولګي، او ډیره مزیدار خبرې دي. الکه د زبو باندې کې بیا ګوره کنه نو 39 صفحه ما څخه 39 او 40 عمدۃ القاری شرح بخاری دا ډېر کتاب دی. وای د مسلمان د انسان هو کلمی دي، ادو کلمون نمونه یو دی البواب، دیم دے صائم، دریم دے رقیق. بواب صائم رقیق وهي كلها رقاق، دا کلمی نره نره دی. ثم ثلاثه نبیا درې نوري دي غلاظ، هغه دینه غټي دي. الاعور والقولون والمستقيم، اعور قولون مستقیم. وطرفو الدبر، دا مستقیم کلمه چې دا نو دا دبر ته د انتها رسیدلې ده. او بیا زین الدین په دیوان شعر ویل دي چې 7 أمعاء لكل آدمي
معدة بوابها مع صائم ثم الرقيق آور قولون مع المستقيم مسلك للطاعم او دا صفحه 41 باندې لیکي او بیا په سبب د 43 باندې ستاسو دغه حاشو ذکر کړل دی امام قرطبي وایي چې شهوت ته طعام ودی شهوت الطبع شهوت النفس شهوت العين شهوت الفهم شهوت الاذن شهوت الانف وشهوت الجوع دا وشوخه ته چې روټه خوري ته سچ مور چې ملونه آرام وکوا او کافر شهوت الطبع ډوړې ته طبيعت وی شهوت النفس نفسانی خواهشات شهوت العين پسترګو باندې خوګخ کاری خخ کاری شهوت الفم خلاق خونګ شهوت الاذن نمخ اوري شهوت الانف بوی کې لذت خره شهوت الجوع وهي الضروريه التي لا ياكل بها المؤمن واما الكافر فياكل بالجميع صفحه 41 او 43 او 42 عمدۃ القاری خرسون کتاب دغه څو کې راځي تا خیال ورته مولانا صاحب جی ما کړه باب الاكل متکئا باب د بیان د خوراک په تکیا سره ګوره اجدا سے ډډه دی لګولې روټه خوري دا منع ده نبی علیہ السلام فرمایي انی لا آکل متکیا زکه چې دا د تکبر نه خدا ها کې ترجمه په شان بوډا شي او اولاد خوشي شي لکه بیا ته ډډه لګي خیر دی یا پای سړی داسي وي چې دا سنیر نشي کېناته نه باز وخت سهاره ونه واخلي نو عذر خو قیام د فرض قیام ساقطی کی پوزر سره د پناس ته چې دا په طریق ولا ساقطی او خسته طریقه د ناس چې دا داسې د لکه تشهود په حالت کې کینی او پیودره او داسې نذکور کینی او یا چې کوم دینو یو اخبا ماته کی او بل ودره اے داسې کنه ځای سره تاسو خو نشم کېناسته پوښی کنه ځکه چې خېټه چا وړیا غونې شي کېناسته زما احمد مسله د ګرانه ده لیکن پوښی کنه تاسو واسانه وس خېټه خوشته نه نو دا ټول نه بهتر انداز دا څه څه کېنی وته جی وبه قال حدثنا ابن حدثنا مسعر عن علي بن الاكبر قال سمعت ابا جهل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا زب تکیا حالت خوراک نکم مطلب داش چې انوار الحق تم مکوا مخکدا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن علي بن الاكبر عن ابي جهل قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل عنده لا اكل وانا متكئ زخرم نه په داسې حال چې تکیا مې لګولې وي ځکه چې دا حالت ته طرفو د تکبر دی او دا زما د شان نه خلاف دی باب الشواء وقول الله عز وجل فجاء باب الشواء باب د په بیان د هغه وخی رته کړی شي معنا دا چې رته وخه خوري شي چې چرګ ریت کی او بیا یې خوري دا رنګي ګډ الار کې بيزا او خیرته کې خوري دا خوريش جایز دي قربان ده قولی تعالی فجاءوا بعجل حنیز راوړ ابراهيم عليه السلام فرشتو تسخيرت کړي شوی چلو ابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي راوړ شو نبی عليه السلام ته یو سمسار را کړی شوی فاوا الی لیاکلا حضرت وتلاز نزدیک چې اخری فقیل لو انه ضب فامسك يده حضرت لا اسراف قال خالد احرام وقال لا ولكن لا يكون بارض قومي دا زما پزمکنی فاجدني اعافه زخ پلسان مخصوص کو مسجد بدی غنم فقال خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوز چې دا سم سرارت کړي شو لیکن حضرت بیارسو ته معنا کړی دا چلو باب الحزیرت باب دې په بیان د لیټه تاسو ته لیټه وای حلوا لیټه قال النظر الحزیرت من النخاله حزیره د نخالی نوی نخاله هغه اوړه چان کړي شو ته وای
لکه وب واچي او پاغي باندې وړو او پاغي کې خوګه واچي او بیا منګي په خې مزیدار کې نو دې ته لیټي وي او دا لیټي ګور ډیره مقوي وي ګوره ښا خو خو به خلق لیټي خوړلې او نو ذکر تکړو ښا والحریره من اللبن او چې لکا کیش حریره د پيو دی لکه پيو کې وړو واچي او هغه پاخه کې راځي حریره وي او چې کله وبوي هغه ته حزیره وي فرق یو دی او دا دواړه خصوصونه دي ښا لکه کیر شو حزیره لکه لیټای شو حریره لکه کیر شو اوس خو د ریجوي نو چې بوړو کې لکه دې زما فرنی شو دا فرنی وړه دي کنه په پای کې خلق واچي او بیا خلق خوري او خمزدار شي دشمن ته مخه کړه شاب دا حدیث مګ ویل سمره منډه بوای الذي بيني وبينهم لا استطيع ان اتي مسجدهم فاصلي لهم فوددت ذيك دي رسول الله صلى الله عليه وسلم انك تاتي فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى جدازه بزان جمعه کوټه کم جی فقال سافر ان شاء الله قال ادوان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر حين ارتقى النهار فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أنا تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إلى ناحية من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا وصلى ركعتين ثم سلم فحبسنا على حجرة الصلاة. أي شخص بس ترجمة الباب داشو چمګه کور کې لیټه پخړې ور لیټه تمګ ایثار کې ډېر صحابه جمع شول جی سلامنا فصاب في البيت رجال من اهل دار د مالی ډېر خلق رااله ذو عددن چې ډېر شمارو قائل منهم اين مالك بن الدخيشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول الا تراه قال لا اله الا الله لا تقل من دا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ابن دخيشن ته منافق موي باس خلاص الا تراه دلیل دی ولی ورته اتنوی چې د کلمه وای جی يريد ذلك وجه الله قال الله ورسوله اعلم قال الصحابه الله ورسوله اعلم بس بیا دننا الله ورسول خبر دی او بظاهر خو مګ ابن دوخیشن ته منافق زکوي چې ټول لین دین منافقین سره دی جی فإن وجهه ونصحه إلى المنافقين قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت حسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من صلاتهم عن حديث محمود فصدقه. باب دې په بیان د پنیرک پنیر پیجنې لاندې لیکلي لبن مجفف دا سوي چې د شملو نه جوړي او شملې کنه او پته دې نه په داسې طریقې جوړي چې بالکل داسې شي چې ګټ شي او بیا خلک خوري او ډیر مزیداري او دلته موږ نورستان طالبانو فقیر په خپل علاقې نه مال راوړو اب کیا علاقے میں ہے کیا کہتے ہو بکے تمہارے علاقے میں نہیں ہے نورستان په علاقہ کېشته تاسو علاقه کېشته سره جوړه ها خپل کومام د نورستان مرګور مال راوړو ولا مرزه ادا ډېر ښه شيخه پار خلکو چې موږ شمولو نه جوړو پدې کې دا کوچ موچم جمع شي او دا ډېر زبردست یو شي او انتهایی مقوي وره دا ورته یاد دي چې په خاصن کومه زمانہ کې لکه موږ ماشومان چې کنه لکان چې زم په دې کورونو کې چې غوړي خرڅېدل نو ځان کې کور کې زاړو غوړي دی هغه مثلا 500 روپے کیلو دي او فلان کې تازه دي 70 روپے کیلو دي زاړو غوړي به ګرانو او تازه به ارزان نو یو بابا نه تاسو کې چې داسنګ چل دي چې غوړي څومره زړیږي تمره تکړه کیږي سړی وځره نو دا څنګه دا پنیر نه دی دا شملو نه خله جوړي دا باندې مجفف ته مطلب دی او دا انتهایی مقوي وي
او څو کار خراب دي کې یو یې نوم سړی دي کله سادل ته پاتې کړي ورته شي کنه اته بیا د دوشي نو څو ورته کله ټول پاتې شي دا ټول پاتې کېدو دلیل د قوت دی هغه کې د درس یعنی انس وی چې موږ جوړ کا حضرت ته پارس شه حضرت په حکم باندې حیسن حلوا دا کله چې صفیه نکاح فالق التمر والاقط والسمنه چلو وبيقول حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن ابي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اهدت خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم استاوي ذباب واقط ولبن فوزعه على مائدته فلو كان حراما لم يوزع وشرب اللبن واكل الاقط هغه بیا دې تقریبات بیا راوړي څنګه وای چې نه بس هغه نه څه کنه و ټیک یو نه ده بس خلاص باب دې په بیان د چقندر او شعیر او د وربشو دا موږ په ابواب د جمعې کې ویلو هغه ابای چې خلق له ډوډۍ بور کولا وبيقول حدثنا يحيى بن خالد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال ان كنا لا نفرح بيوم الجمعه قال لنا عجل تاخذ اصول السلف فتجعله في غير لها فتجعل فيه حبات من شعير البته موږ ویلو چې وړو اصل ته دانی د وربشونو کې دې کله په وړو واچول کله په دانی چولې فقربت الینا موږ ته را مخکې کې بچو کاو وكنا نفرح بيوم الجمعه من اجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل من بناشته نکولا او خوب نه کو الا بعد الجمعه مطلب دا چې موږ به د وخت جمعه تر او رسیدو والله ما فی شحم ولا ودک قسم می دی په خدای باندې چې دی کی نواز دوا نس چربی وا نس غړواله خو خوند ډیر زیاتو شام واځي ته ودک نس غړواله نس غړ شیو پکې نه پکې زواز دوا خو ساده شیو خو ډیر مزیدار نو باب النحش وانتشار اللحم باب النحش باب دې په بیان د خوړلو د غوخي په خلیص غاخونو سره خو موږ په عمل نه کوو ښا بخاری چې عمل په کوي ښا او ما ته ډیر افسوس راځي په دې یو خبر باندې خاص کر کې د ګلا په دسترخوان باندې تاسو ګوره خفقېږئ مخه زه غوټه خفقېږم تاسو خفه شنو خبره اکثر دا علما او طلبا چې کله خوراک خوري نو مثلا سهارګل ما د پارچر غلال کی او په مهنت ما لپاره پوخ کی از بیا په خوراک کې ناخري کوما په نوړې سره ته نسغه داسې چتومبا چې نوړې سره ته چتیږي با نور باغ ډوکه ډک د وخت نه پرېږي ستا پیغمبر خدا سے نو کړی ته د چا په طریقې روانه ته ماته دا وایه دا یو خبره شو دې مرونو ډیر د افسوس خبرې د علماو په مجلس کې ما محسوس کړی دي ځکه زه مولا خو نیم خو د مولیانو په مجلسونو کې ډیر زم راځم پوه شوې نو دې چاولو کې په دې سالونو کې اکثر چته به ډوډۍ خوري نو خړلې اډو کې پرې جو کې پرېږي او خصو علما دانه چې معمولی خلک خط تکړه علما یې اډو کې بوکري هغه اډو کې فاغري جمانه پرېږي ولې طبيعي فطرت انساني لا توکانې پاکي دي خو چې پتاو ورته تمامه نه ډس کوي ته تماشي کرا شو زه خو پاکي دي نو څنګه ته په مامه ډس کوي خو تار زماده توکانو کېر کرا دي حالانکه دا پاکي دي او دا چې زه یو اډو کې اخرم ما په لاس ماسو نو هغه نه بل مسلمان لا خامغه طبيعت او تنافر پیدا کیږي او چې بیا په غلی باندې پریجو په چاولو کې دي هغه چاول بیا سوکري دا د یو مسلمان طعام ضایع کول په کوم کتاب کې لیکل چې جایز دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګوره اډو کې اغسته دي او اډو کې نه فخلی چکونه ورلي اډو کې خوړل دي دارنګه پیغمبر علیہ السلام د اډو کې نه غوخه بل سره شکول هغه نه وخت کړی دا نو ان نهش خړل د اډو کې غاخونو سره غاشونو سره و انتشال اللحم او وخل د غوخي د اډو کې نه اوس بعض وخت کې اډو کې غوخ کله کې دا سره او بس کنه هغه نه خورا ته خدا څنګه کوي کورې کوي
کور خو ته وخت سره اډو کې هم خوري کلچا لکه چې د بل چا مل مشي نو دغه ته نقصان کوي او بیا چې کوم دن الته کې توله غوخه پرېږي دی هغه نقصان کوي ګوره مسلمان نقصان مکوي تاسو ترمذی خو ویل ډکه تر اواړه نصاب صفه او تعالی ابو داود روانه 174 بخاری دا ترمذی جلد ثانی 175 هوا صفحہ 5 باب ما جاء انحش اللحم نحشن باب دی امام ترمذی تړل دی باب ما جاء انحش اللحم نحشن ٹھیک شو کنا ابو داود دویم دی 174 انحشو مان یاد کا انحش اللحم نحشن اے خړای غوخه په چکونو سره بیا ګورا ورپسې روایت ګورا عبد الله بن حارث زوجني ابي فدعا ناس في صفوان بن اميه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انحس اللحم ناسا فانه اهنأ وامرأ دا ډیر حازم دي او ډیر خواږ دي حازم هم دي خو خدي سره داسې خورا تراکدا ابي داود شریف 174 باب ما جاء في اكل اللحم وګورا اكل اللحم تو وګورا باب تو وګورا دیوی كنت اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ اللحم من العظم توجه کو دا په طالبان مليان مارد دي ابو داود تو کېدا فاخذ اللحم من العظم ما د اډو کې نا غوغه غستلا داس لکه ته چاخلی یا زاخلم فقال حضرت اذن العظم یا ادن العظم نزدیک ځان تا ډوکه نزدیک ډوکه من فیکا خلیتا داسې مکا نه ناو پښان لا قصر دي کی نخری کای او کنه تما ته دا زپ خپل په کور کې وبې اچھا بل کر الله شو غری ټول وخت ځای کې مسلمانانو داس انصاف دي وای ادن العظم من فیکا نزدیک دا ډوکه خلیتا فانه اهنوا وامرهم بیاوی رسو کان احب الاوراق الى رسول الله صلی الله علیه وسلم اوراق الشات حضرت تا ډوکه ډیر خواخو خاص کر کې د ګډي بيزي وګوره ابو داود 174 کړه السلام شو مولانا صاحبہ نو انه شو اللحم مخذا شاب بچے دلوی شلس پان نور پادری انتشل النبي صلی الله علیه وسلم وخل وغخا پیغمبر علیہ السلام عرقا یو اډوکه من قذن د کټوینا فاکل ثم صلى ولم يتوضا واجب شخصیت دنیا ته راغله الله 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 او د تکلف نه ما ورا راغله سبحان الله لکه چې اوس د مچماري سرکار مال پر چرګ پوخ کی مثلا کنه او زه دا سلاشم زم چې لکه څنګه چل دی دیوی جی په خېدو کې ته خو کدا سم صحیح لغونه او یو اډو کې راو باسما او په پلیټ کې ځا لواله مخرم دی بزره کې دا مولي سي سحاری استعمال دمر صبرونه کچ مال وړې وی الته میخه حقیقت کې راو ما د نبی سنت ادا کړی اذا وقات الالفه رفعت الكلفه چې الفت ختم شي نو تکلفم ختم شي ورګه نه پويږي مچوالي سرکار مخکې دا باب دې په بیان د تعرق العضد د مټي غوخه په غاخونو سره خپل عضد د مټي غوخه په غاخونه داسې خپل مخکې دا اوګي حکم تاسو لګان مخکې تاسو دعوت کوم ان شاء الله تاسو کوم عن ابي قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تحويل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابيه انه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي دا حدیث موږ مخکې ویل حاصل دا د ګره
ابي قتاده سے په سفر کې روانو خو په نیت احرام نو کړي دا موږ مخکې ویل دي او نور صحابه حضرت سره محرمینو په لار کې چې خر زنګلي خر ملاو شو صحابه چې یو بل تکتل خندل مسکی کېدل چونکی اشاره ورته نو کړه امر کړو حضرت قتاده په خپل اسوش لخت او نزت پاتې شو راکه صحابه ول ور نکړه او بیا د لار حماری وحشی کار کا بیا صحابه خور بیا اخر کې نبی پاک خور یاد دي درته هغه حدیث دلته شابه نازلون امامنا حضرت دمنا مخیره سیدل او التا والقوم محرمون وانا غیر محرم او زه غیر محرم ما و یاد شو دا نقطه یاد کا بخاری شریف دا چې حضرت قتاده دا کار چې وجلو نو دې محرم نو او زکه چې حضرت دې لګلو نو دې په نیت عمره نو روان کړي نو زکه دې د ذل حلیفین بلا احرام تلو جی احصف نعلی ما خپل پانی ګندلې خپل سوچ کېو ما فلم یؤذنونی له نو دې ماته اجازه رانک له پاد نیولو دې وحبو او دې دا خبره زړه کې خو ولا چې لو انی ابصرت جکازي وګورم فالتفتو نجما چې سر اوچت کا فابصرتو اومه کته فقمت للفرس استپاسدم فاسرجتو نو زندار میکا ثم ركبتو بیا په سور شم ونسیتو صوتا الله ته کوړه می رکړه ورمها نزا فقلت لما وتناولوني صوت ورمها زخو پاسم کنا دا نزا او دا کوړه را کې لختا فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء من استمداد نکو فغضبت غصشم فنزلت فاخذتهما کوشلم بیا می دواړه واغستل ثم ركبت فشددت على الحمار سخت حمله مې وکړه په دې حمار وحشي فاقرت ګډ مې ک ثم جئت بیا میرا وست فقد ما تمړو فوقعوا فيه ندي سمانا دوی علال کدا یا دوی واقع شو په دې پس دینا چې ما علال کو پوخ مې ک ما علال ک پوخ مې ک فوقعوا فيه یاکلونه واقع شو یې شروع شو چې خوره ثم انم شکو فیاکلم بیا دوی له شک راغی دی په خوراک کې ایاو دیتا وهم حرمون دی احرام کیو فرحنا نم روان شو وخبأت العضودا اما د مټه غوخه اما پټه کړي وا فادرکنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ته موږ ورسېدو فصلنا عن ذالک نو موږ ته تاسو کو نبی رسول الله معکم من شیون یعنی هل معکم من شی هل معکم من شیون تاسو غدې څه شی فناولتم ما ولورک العضودا فاکلا حتا تعرقها چکونو باندې قلم راګه تو قلم حتا عرقا نو اډو کې نه پغاشونو مبارک باندې وخواغستا تور پکار له زما په کتاب کې تور ها زما کې دا کنه اوس کې لاونه شو حتا فدر شیشو حتا تعرقا وهو محرم احرام کی معلومه شو احرام دی پارا محرم دی پارا شکار کړی شوی غوخه خپل جایز دی خو چې نه امر کړی نه اشاره کړی وغیرہ وغیرہ جی باب دې په بیان د غسول د غوخه بالسکینه په چړې سره ګورا علماء کرامو توجه ہے ابی داؤد صفحہ 174 دا جلد ثانی پائے کی حکم دادے چاله کرا نه کنا زرا او باز کتاب جواب کتاب کې خدا فرمان نور څه خدا نه خدا غاړو راړو په نه خواته خوا ورنشي 174 صفحہ الله دې وبخا دا ګور مولانا صاحب 174 دیکھیں دا مسئلہ یاد رکھا بر اثر کے حدیث دے دیم نمبر دے صفحے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعجم وانحسوه فإنه أهنه وأمره بر اثر کے اوپر مغو سوائے غوشی دیم نمبر حدیث مغو سوائے غوشی پت چڑو سرا زکا چې دا د عاجم طریقه دا
غاخونو سره خړای غاخونو سره خړای اوس دې ذکر حضرت په چوڑا کې غوسه کړي وا ما ته تطبیق مخکې ویلو چې منطقيانو خبره چې دا غوخه به خالی ني یا به وګړې په غشي یا به کله کوي او کله کا نرم وي نو په غاخونو بخوري په چوڑا کو نه او چې په غاخ باندې نشو کیږي په چوڑا کې په کټ کې بیا په خلاص والی وو بخوري مسله حل شو ماشاء الله. شابه لسپان نور پاتې دي. دا مخکې تل دي. ګوره علماء کرام دو مسئلے یاد کا ما آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط عیب نه ده معیوب نه ده ګرځولې عیبناک نه ده ګڼلې دا عیبناک نه ده ګڼلې پیغمبر یو طعام اچره اوس مان کوم بد نه دی ویلی یو طعام ته اچره عزت احمد خان دا خبره زمانہ چې یو طعام دی خلقتن یو دی طعام صنعتن دغه فرق یاد کا اے احمد مال روټه راوړلا او امه پیجنې پخا نه ده زه مال لري کومه ډوړې دی راوړلا نو دا عیب د طعام به طور صنعت دی دا ګناه نه دی یو دا چې دی مال غنم روټه یا وربش رحمان لر شو وربشم سوخري نو دا عیب د طعام څخه په اعتبار د مخلوقیت سره هر نسبت چې خالق ته کیږي عیب کول ګناه دی او کی نسبتی ثانی توی عیب گناہ نه ده مانا تا هغه کله کا په مانا دا څنګه دغه خلک داسې په کله کړه نو دا کو عیب دغه خ نه ده د چا ده د ثانی ده نو کې ثانی ته بد وای نو جرم نه ده لیکن خالق ته خلقتن یو طعام ته بد وای نو دا جرم ده مثلا شو مخکې ده وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال ما عقاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ابن النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بدن ویل حضرت طعام تقطو ان اشتهوا اكله وان كره تركوا طعام بدن ویلی خو چې زړه به کېدو به خو کینی پرې لکه دغه ضب شو حضرت بدو نه وی خو زنه فرما طبيعت مې نه غواړي دا چې دا شیخ نه دی طبيعت مې نه غواړي خلاص مخه دا ګور مولانا صاحبہ دا مختلف ابواب دي یو بل پسې را روان دي په دې باب کې دا چې ګور پیغمبر علی السلام په زمانہ کې پای وخت خدا شذونه نو چې دا چانونا یا غلبیلونا یا بل یو شی نو کله چې دا وربشو شی براغه دای په دغه څه پلاس کې واغستل هغه له به فوکه ورکا را بصر کې بوالو تل ما بقیه چې هغه به خوړه جی ابي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم انه سال سعد هل رايت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ان نقي قال لا نقي بمعنى سپین میده وړخه فقلت كنتم تنحلون الشعير قال آیا تاسو دا وربشي با چانولی غلبیل کولی به لکه غلبیل بکاو هغه نه بصر کی ټوټي وخله دانی قال لا وقال ولكن كنا ننفخه من بفکر الکه وړ براله دای کې دا پیسانی څوک د پیسانی څوک د بصر کی وای نو موږ فوک چې ظاهر چې کوم شی هغه بوالو ته ما بقي پاتې موږ بخورل جی باب ما كان النبي صلی الله علیه وسلم اصحابه یاکلون باب دې په بیان د هغه سیز چې نبی پاک او صحابه به خوراک کو یہ د حضرت په زمانہ کې د وربشو د خوراک طریقه سوا یا د غنمو د اورو د خوراک طریقه سوا ګوره تاسو د پیسانی وکي سې اورو کې پیسانی لکه چې اورو وخت دغه کې کرچان کې نو بټسوره سوګه د بټسوره وي سوګه د پیسانی وي هغه پاتې غلبیل کې اورو اصل کته پاتې شي یعنی نه پیغمبر غلبیل لیدل دی او نه د پیغمبر په زمانه کې غلبیل استعمال شوی دی نه تن پیسانی وخت نه شوی دی چلو وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بين اصحابه تمارا فاعطى كل انسان 7 تمرات فاعطاني 7 تمرات احداهن حشافا ګوره حضرت صلی الله علیه وسلم د کجوري رااله
پیغمبر اسلام د صحابو په منځ کې وو دانی به تقسیمولې قال ودانی بل ودانی ورکولې وې مال چې کوم ودانی را کړو احداهن حشفا پدې کې ومه دانه چې وردی وا یعنی هغه عمده کجوره نه هغه لګرتی غونی وا فلم يكن فينا تمره اعجب الي منها شد في مضاغي ما شاء الله وې پدې وو دانو کې چې داردی دانه چې وا دا چې ما ته څومره محبوب وا نو تمره هغه شپږ دانی ما ته محبوب نه اوجه محبوبیت سوا شد فی مزاغی یومانا کلک و سخت شو په جوړو زما معنی چې کوم عمده وا هغه بزرو خوړې شو دا لګ کلک وا نو دا زر نه خوړې کېدا نو ما په خلک جوړه نو چې څومره په دې جوړې باندې ټیم زیات تیرې ته دور مال لذت او دا ډو کې باندې دغه هغه چې کوم رس په زمان خله تراتم مې دي تا هغه ما دې لذت راکړو جی مقصد دا دی چې د حضرت په زمانه کې د فراق علت چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن اسماعيل عن قيس عن سعد قال رأيت النساء سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا طعام الا ورق الحبلة او الحبلة دواړي ورق الحبلة یا ورق الحبلة الکه زم په زمانه کې د حضرت صلی الله علیه وسلم یا خو صرف هغه پانی د دانو پانی وي بس ګوره دا کیکر پیجنه کیکر اصل کې ستاسو عاشی عربي لیکل لوبیا د کیکر په دې کیکر کې داسې سوي پلی وي پای کې دنه پشان د لوبیا او دانی وي ارمګه هغه لوبیا نه اده کیکر په بوټي کې چې کمی دغه وی د لوبیا په شکل کمی دانی وي هغه مونږ پړل الله اکبر یا ورق الحبلا دغه دانو پانی یا عین هغه دانی مراد دي حتی یزا احدنا ما تزعو الشار یعنی دغه اثر دا چې چونکی فقیته کې خو بس خاص کې نه جمع کېده ذکر قضاء حاجت په زمنګا نو نبه خود منګ نه یو کس په دې زمکه مگر دا شی لکه شاد چیک دي نو شاد چیک دي خو پچیک دي خو شي کنه پچی نو دا پچ په شازم قضاء حاجت په اوس خو د خیر سره داسي وي چې خیال دی وته ځوان سړي دغه نه وړي دي نشي دا شکر بازه چې دا ټیلټي دي پای کې هر څه پټ شي کله دا په دې پټو کې ورسم مصیبت وو چلو ثم أصبحت تعذرني على الإسلام حسيت إنسان وضد سعي فبه قال حدثنا قتيبة لك صبر ثم أصبحت بنو أسد یاد دا کتاب الصلاة دا حدیث ویل دی کله چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ امام وکنه په عراق کې بیا څو خلک رااله د حادثات په مزبان اعتراضات شروع کړه اب هغه بوډا ته چې حادثات خیره کړی یا دي درته ایت اشاره ده و ثم اصبحت بنو اسد بیا بنو اسد راوګه تعذرني علی الاسلام الک مال ادب راکی په اسلام باندې باندې ته توبېخ کوي کنه زما په اسلام باندې یعنی ما ته زما اسلام ته بدوي زما مستبدوي زما عقیدی ته بدوي حسرت اذن وظل سعي الله اکبر چونکه دیو صحابیو کنا وای خسرت اذن معنا چې چې د دوی تعلیم ته یا د دوی تعذيب ته یا د دوی اصلاح ته کې زه محتاج شوي خسرت او تاوان به موشي وا ظل سعي اعمال ټول ګډوډ شي مکه دا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم قال سالت سهل بن سعد فقلت هل اكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي قال سهل ما راى رسول الله لكن ما چان کړی شي ها چلو من حين ابتعثه الله حتى قبضه د بیست نواله تر وفات پورې چلو قال فقلت له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل آیا ولې پر استاد په زمانه د پیغمبر سم مناخل غلبیل چانونه مناخل غلبیل چان چلو قال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حضرت ما را رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت د چان اوړه په چان نو لیدل خلک علم غیب وغیرہ چان نو لیدل ما مخیرا حتى قبضه الله سره قال قلت كيف كنتم تاكلون الشعير غير منحول یعنی تاسو په زمانه کې دا وربش غیر چان کړی شي بخورل څنګه وکنا ندخنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي سرنا فاكلنا الله اکبر چې دا غینه بکم دغه ستوان به جوړ شو نو موږ باغ وړ کړل
بیا به من هغه والو زور دغه بسر کې فوکو سره او فیطیر ما طاره چې سبا لتلن وابلتل وما بقي سرنا فاكلنا چې کوم په پاجمغه خوشتکړه بیا موږ خور چلو. ابي قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره انه بلغ بين ايدي شاة مصليه دغه مکه په پالیټ کې ګډ غوخه پرته او تاسو ګډ چریت کړه شو. نو حضرت ابا هريره صاحب تخلقوي چراسه من سره شریک شه نو فابا ان ياكل نو دې د خوراک نه انکار وکړ. جی فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا حضرت د دنیا نه تشریف یوړ ولم يشبع من خبز الشعير او حضرت د وربش پروټه مورشوي نو. الله اکبر. توجه کو طالب جانا یعنی مقصد ایسو حضرت ابی هريره درتی غوخنه انکار نو کړي کې څوک دا وي حضرت ابی هريره د پیغمبر علی السلام فاقه چې مخکې شو نو سوخ راغې چې زمان نبی کیفیت څنګه ان زبدارتی خرما نو په دې جړه حضرت نه پاتې شو ابا هريره نه پاتې شو. چلو ابي قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتاده عن انس بن مالك قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قد مر شاب قلت لقتاده على ما ياكلون قال على السفر دسترخوان. چلو شاب ابي قال حدثنا قتاده قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. باب التلبينة. هغه تلبینه لیټه ده خدام تلبینه په ما لیټه ده او دی لیټه کې دغه وی چې چونکه خورلې خوي سړی په مطمئن کیږي او قوت ملاويږي. جی اوس مګه دا خبره کړې ده ها عن وكيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع. دا د حضرت عائشة روایت ګوره بعض خلک دین چې د مړي پسې هغه کړمیر او دغه ثابتې د مليان د حدیث په بخاری کې کتل لري. دا د حضرت عائشة عمل د خلق پیغمبر اسلام کړ دي او دا الو چې حضرت عائشة فرمایله رضی الله عنها چې کله یو کور کې غم وشو او اطراف زنانی به اخوا دی خوا لاړلی سره قربه زنانی به پاتې شوې نو دغې لپاره بغي هغه لیټه په خکړه هغه وجه دا و چې دا مقویم و په دې سره به غم ختمې ده قوت قلبي او پیدا کېده. دا مطلب نه چې خلق له به ورکول خپل په کور کې به خوړله او هغه اله چې د غم خزي به لاړلې نو غم خزي خودري ورځ پس لاړ شي کنه بیا په کور کې دا روټه و نو دې خلق ته نه چې دې مړي پسې بل شی ثابت کړ. ها وی كانت اذا مات الميت یو سره به مرچ د خاندان د دوی نه فاجتمع لذلك النساء خذ براله دغم ثم تفرقنا بیا بلال خپل کورونو ته الا اهلها وخاصتها سره دغه کور افراد او خواص په پاتې شو نو امرت به برمتن بیا به حکم کوي یو کټوي من تلبینتن د حلوا فطبخت په هبه کړی شو ثم صنع صريف بیا به روټه ما تکړه فصبت التلبینه عليها دا پغیبان به واچولا قالت كلنا من افري فاني سمعت رسول الله يقول التلبینه مجمه لفؤاد المريض. تلبینه چې دا راحت ورکی زړه د مریض ته تذهب ببعض الحزن او د انسان نه غمونه ختمي حزن ختمي دي. شاب زر شو استری آسان د شاب منډه کې شاب جملی منسوب د قبيله ته جمل قبيله وا جی امرأة فرعون وفز عائشة على النساء كفز سريد على سائر الطعام يذكر حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله بن ابي طوالة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فز عائشة على النساء كفز سريد على سائر الطعام. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود حدثنا ابو حاتم الاشهر قال حدثنا ابن عون عن سبابة بن انس عن انس قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم خيار فقدم اليه قصة من فيها سري استاذ سدادي سبه قال على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء
قال فجعلت اتتبعه واذو بين يديه اما بیا مخه نه اړول ا تقریبا د حضرت سے په مخ کې خلې فمازلت بعد احب الدباء باب الشاة مسمومه والكتف مسموطه هغه ګډه راته کړې شوی والکتف او غوخه د اولی والجم او د پخته جم پخته چلو او دا چونکه حضرت ډیر پسندیده او محبوب شو. هدبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه او دغه مطبخي چې دین هغه موجودو كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة مسموطة بعينه قط. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاتين يعني قولي أغا وخا وبچوڑکای کټ کړ. اوس ما د تطبیق بیان کړ چې سخت وخی نو کټ کولی شي بیا په لاس سره خوري او چې نرمه چوڑکای بوته نه نږدې کوي فإنها من داب الأعاجم. فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى فلم يتوضأ. وما كان السلف يدخلون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم. باب دې په بیان د دې خبرې چې اسلاف یعنی مخکنی صحابه حضرات لکه نبی علیہ السلام صحابه او تابعین يدخلون في بيوتهم خپل ځان دې پاره پکور کې با د یو ټیم د پاره روټه ذخیره کولا واسفارهم من الطعام واللحم او دغه په وخت د سفر هغه خوراک د غوخي او روټه لکه اوس موږ چې کوم ځای سبق شروع کړو حضرت اسماء چې ذن تاخير ولې وا خدا حضرت صلی الله علیه وسلم له ذاترا په یو دسترخوان یو چپړ کې یو صادر کې تړلې ور کړې وا جی. عائشہ و اسماء ابنتا ابي بکر دا دواړو خويندې دي کنه او د صدیق اکبر لونه وي. سلام النبي صلی الله علیه وسلم و ابي بکر سفرتن یعنی سفرت دسترخوان پای کې روټه وا جی. خلاد بن يحيى قال حدث سفيان عن عبد الرحمن بن عبد عن ابي قال قلت انها النبي صلی الله علیه وسلم ګوره زمانه ابتدا کې فقر فاقه زیات وا. نبی علیہ السلام حکم کړو چې بھئی یو سړی قربانیو کې نو 3 ورځې نه زیات نشي خوړې. بیا چونکه فقر ختم شو بیا پیغمبر علیہ السلام فرمای ازدحار کولای شي. دلته حضرت عائشہ روایت ته چې قربانی غوخه اډو کې موږ 15 ورځې پس خوړلو جی. منع کړو چې خوړې چې غوخه د قربانی زیات 3 ورځې نه. قالت ما فعلوا الا في عام في عام حضرت دا اعلان نو کړه مگر په یو کال کې جان ناس فی چې خلق دی او کې شو فراد ان یتم الغنی الفقیر حتی اراده وکړه چې فقیران غنیان چې هم د فقراو ته ورکی وان كنا لنرفع القرى امن باغ قرى پیر کنه کر سونډه هغه موږ چاتولا فناكلوا بعد 15 کیزله سره پس موږ خورلا قیل مسترکم الیه رسو زمانہ وکنه خلک وي سو کوي ډوړې نم یې سو چې کم دینو پراټه واړي ان دې چې لکه حتی چې د 15 د پس تاسو دا قرآن خورلا تر سونډه خورلا فضاحت حضرت عائشہ خندل معنا دا چې ته خو د خپل زمانه خبرې کوي تا خو د مخکې زمانه خبره او چې زمره فاقه وا. بیا قالت ما شبع محمد صلی الله علیه وسلم من خبز بر ما دوم 3 ایام ډوړې د روټه د غنم باندې حضرت مسلسل 3 ورځې مرخوان وکړي جی. حتى الحباب بالله عز وجل وقال ابن بصير حدثنا سفيان اخبرنا عبد الرحمن بن عابس بهذا وجگر من خبز برن معدوم من سلام معدوم پیږي کنه هغه ډوړې د غنمو چې په سالن او پخکری سره یو ځای کله کوچو کله سو فبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عامر عن عطاء عن جابر قال كنا نتزود لحوم الهدي منګه توخه کوله یعنی ځان له بساتله غوخه د قربانه. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه تابعه محمد عن ابن عيينه قال ابن زرير قلت لعطاء قال حتى اذا جئنا المدينه یعنی ابن جریج وی عبد الملک تا چې دا عطا د لفظ مدینی ویلو قال لا نو دینه معلومه چې مخکې روایت کې لفظ مدینی مدرج دی دا کدا خو د مدینی خبر بیا د ال المدینه څه مطلب دی.
شابه وای دا یو حدیث وای حلوا ذکر ده بس آسان مخ تعویل دي قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب انه سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي طلحه التمس غلاما من غلمانكم يقدم لي ابي طلحه تعویل دا حدیث موږ مخ کې ویل ده غسر دا دعا الفاظ درست راځي ابي طلحه نبی اسلام یو داسې الک را لو ګره چې مال خدمت کوي نو هغه خپل مې رضی وی انس رضی الله تعالی عنہ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته پیش کا په دا وخت د انس عمر چې کم نو 10 سالو چلو فخرج ابي ابو طلحه يدفني وراءه ابو طلحه ز بوتلم په داسې حال کې چې په سورلې ز شاته کې دولم ما به حضرت خدمت کو او په دې خدمت دوران کې ما د نبی علیہ السلام دخلی مبارک نه دا دعا ډېر په کثرت اوریدله جی والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والزلع الدين وزلع الدين دين او هغه ګرانوالی د قرضې وغلبت الرجال او غلبې د خلقو فلم ازل اخذهم حتى اقبلنا من خيبر واقبلت بالصدق هغه د خیبر خبره ده خدمت نکاو تدریج چې ورځ موږ د خیبر نه راتلو او دغه خیبر کې حضرت صفیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مال غنیمت نزان لکړې و جی یحوی وراء یعنی زی ولا سیارو په سورلې باندې شاته بیاباوتن او بکستان یعنی غټ کمبل یا لوی صادر ثم يردفوا وراءه بیرسو کین ولا حتی اذا كنا بالصحبه صنع حسن فی نتنا الوا جوړه ک په یو دسترخوان وای شابه ثم ارسلني فدعوت رجالا فاكلوا وكان ذلك بناؤه بها دا وخت وادو د حضرت سید آبادی ثم اقبل حتى اذا بدال احد جهود تخکار شنوی الله هذا جب يحبنا ونحبه دا غرض چې د مسلمانه کې زمون دي سره مینا ده نو څوک چې مضاف حذف دي هذا جبل يحبنا اهله ونحب اهله د دې اوسیدونکو کې موږ سره مینا کې موږ راي سره مینا کوو او تیم دا چې حدیث په خپل ظاهر کا لکه تاسو منطقيان مناطق او خدا عقیده دا مسلک وکنا چار یو سیل الله دغه استطاعت مطابق شعور ورکړ دی چې تاسو شعور بسيط وای نو دې غر کې الله دمر قوت اچولو چې پیغمبر پاک پیجند او پیغمبر سره مینا کولا او ځکه پای باندې وتحرك له وحد بلوات کرا دي جوهد وت حرکت کرا دي او نبی رسول اوس پتیا اوس بنما علیک نبی او صدیق نو شهیدان او دل تم دا غزي روایت ته چلو فلما شفع المدينه قال اللهم اني احرم بين جبليها مثل ما حرم به ابراهيم مكه اللهم بارك دې حدیث نه ظاهر نه دا معلوم شو لکه څنګه حرم د مکی دی نه کذا حرم د مدینه دی باب الاكل في اناء مفضل زبست ستړي شو تا